बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। زه مقداد علي تاسو ټولو ته د ارم مهدي لینګویجز یونیورسيټي ته هرکلی وایم. امید کوم چې تاسو ټوله به روغ او جوړ وئ. مونږه د انګلیش ګریمر سیریز په پښتو ډیر اسانه ژبه کې سٹارټ کړی دی. هر یو ټاپک مو ډیر ډیټیل سره ایکسپلین کړلو، هغه تاسو کتلی شوئ. نن زمونږه ټاپک دی چې موږ به ایکسپلین کوو. دې کې مونږ اول چارټ ایکسپلین کوو، هغه دی اکټیو وایس اینډ پیسیو وایس. راځئ چې نن د اکټیو وایس پیسیو وایس په متعلق زده کړو. اکټیو وایس څه ته وایي؟ پیسیو وایس څه ته وایي؟ اکټیو وایس چې کله سبجیکټ څه اکشن پرفارم کوي، او پیسیو وایس چې کله سبجیکټ څه اکشن ریسیو کوي. مو چې کله د اکټیو وایس جملې پیسیو وایس ته کنورټ کوو، چینج کوو، نو د پیسیو وایس کې به سبجیکټ آبجیکټ ځای ته راځي، آبجیکټ به سبجیکټ ځای ته راځي، او بای فریز سره. او د بای فریز خپل رولز دي، و دا په هر یوې جملې کې نه استعمالیږي. بای فریز هله استعمالیږي چې کله دا معلومه وي چې دا اکشن د څوک پرفارم کوي. که چیرې دا معلومه نه وي چې اکشن د څوک پرفارم کوي، بیا بای فریز استعمالوو نه جملې کې. لکه فار ایگزامپل مو یایو چې this sweater is made by my sister. مطلب دې جملې کې معلومه شوله چې دا سویټر چا جوړ کړی دی؟ اما سیسټر. نو دې وجې نه به مو بای فریز لګوو. که چیرې دا معلومه نه وي چې دغه څوک چا په متعلق خبره کیږي، هلته به بای فریز مو نه لګوو. لکه فار ایگزامپل مو یایو چې پښتو is spoken in پېښور. د پېښور کې مختلف قسم ته خلک وي، نو دلته به مو بای فریز نه لګوو. یعنې چې معلوم نه وي څوک، انون وي، هلته به مو بای فریز استعمال نه کوو. دین علاوه مو چې کله د اکټیو وایس جملې پیسیو وایس ته کنورټ کوو، نو مو به دا معلوموو چې آیا دا ورب ترانزیټیو دی که انټرانزیټیو دی. مو مخکې ویډیو کې ذکر کړی و چې ترانزیټیو ورب هغه وي چې هغه ته د آبجیکټ ضرورت وي، انټرانزیټیو ورب هغه وي چې هغه ته د آبجیکټ ضرورت نه وي. نو معلومه شوله چې اکټیو وایس جملې به مو پیسیو وایس ته هله چینج کوو چې کله موږ سره ترانزیټیو ورب وي، یعنې آبجیکټ ورکې وي. ځکه چې مو اول کې وویله چې سبجیکټ به آبجیکټ ځای ته بیایو، آبجیکټ به سبجیکټ ځای ته بیایو. دې وجې نه موږ ته پیسیو وایس پاره ترانزیټیو ورب ضروري دی. راځئ چې اوس دغه چارټ وګورو چې مو د اکټیو وایس پیسیو وایس طریقه زده کړو. مو دا چارټ ګورو، دې نه علاوه به مو یو ټینس بیل بیله ښه طریقې سره ایکسپلین کوو. او بله مین خبره دغه چې مو اکټیو وایس جملې چې کله پیسیو وایس ته چینج کوو، نو مو به صرف یوه فرموله استعمالوو. هغه فرموله تاسو کتلی شوئ، بی پلس پاست پارټیسیپل. بی څه دی؟ دې کې 8 وربونه پټ دي. هغه کې دی is, am, are, was, were, be, being, been. is, am, are دغه څه دي؟ دا پریزنټ ټینسز کې استعمالیږي. was were څه دي؟ دغه پاست ټینس کې استعمالیږي. be څه دی؟ دغه به مو فیوچر ټینس کې استعمالوو. being څه دی؟ دا به مو کنټینیوس ټینسز کې استعمالوو. been څه دی؟ دغه به مو پرفیکټ ټینسز کې استعمالوو. تاسو چارټ کتلی شوئ چې چارټ کې هر یو ټینس ایکسپلین شوی دی. تاسو وګورئ سمپل پریزنټ، دا پریزنټ ټینس دی. is, am, are دغه به استعمالوو. داسې بعد کې به مو پاست پارټیسیپل ورب یعنې د ورب دریم فارم استعمالوو. پریزنټ، کنټینیوس، همدغه درې هیلپینګ ورب دي کې is, am, are. خو کنټینیوس کوم ټینسونه دي؟ دوی کې به مو being اضافه کوو، ورب دریم فارم به ورسې لګوو. دین علاوه پریزنټ پرفیکټ یعنی پرفیکټ کوم ټینسز دي، فرمولې نه به مو بی پلس پاست پارټیسیپل کومه فرموله څه دی؟
بی نه به مو پرفیکټ ټینسز کې بین اضافه کوو. نیکسټ کوم ټینس دی؟ سمپل پاست. پاست ټینس کې مو واز ور پلس ورب دریم فارم استعمالوو. پاست کنټینیوس واز ور اندابه لګوو خو کنټینیوس کې به مو بینګ اضافه کوو، هغه نه بعد کې به ورب دریم فارم استعمالوو. پاست پرفیکټ. پاست پرفیکټ دې کې به مو هیډ پلس بین. لکه مو ټینسز کې وګورو چې مو کله پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس استعمالولو هغه کې موږ سره هیلپینګ ورب و هیډ بین، خو هیډ بین نه بعد به مو ورب آی ان جی فارم کې لګولو. پاست پرفیکټ وګورئ هیډ پلس بین دا هیلپینګ ورب دی خو دې نه بعد کې به مو ورب دریم فارم لګوو. نیکسټ کوم ټینس دی؟ سمپل فیوچر. فیوچر انډیفینیټ دې کې به ویل شل پلس بی پلس د ورب دریم فارم. فیوچر پرفیکټ ویل هیو شل هیو پلس بین، یعنی بین به مو پرفیکټ ټینسز کې استعمالوو، هغه نه بعد کې ورب دریم فارم. دوی ټینسز نه علاوه تاسو کتلی شوئ پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس، پاست پرفیکټ کنټینیوس، فیوچر پرفیکټ کنټینیوس، فیوچر کنټینیوس. دوی مو پیسیو وایس نه جوړوو، جوړیږي خو دا انکامن دي، یعنی د دوی څلورو ټینسز کوم جملې دي هغه به مو اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته کنورټ نه کوو، دا انکامن دي. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې مو به اس اور ام واز ور دغه څه کوم وو اس اور ام پریزنټ کنټینیوس کې هیلپینګ ورب وو، دا به مو بیا آی ان جی فارم لګولو ټینسز کې. واز ور دغه پاست کنټینیوس هیلپینګ ورب وو، دې نه بعد مو آی ان جی فارم لګولو. دلته به مو کسو اکټیو وایس پیسیو وایس کې، یعنی داسې بعد به ورب دریم فارم لګیږي. یعنی دا فرموله چې کله تاسو زده کوئ بی پلس پاست پارټیسیپل، یعنی مطلب بی کې اته فارمه شول is am or was were be being been. پاست پارټیسیپل مطلب د ورب دریم فارم، یعنی is am or دا پریزنټ ټینسز کې استعمالیږي، was were دا پاست ټینس کې استعمالیږي، بی څه دی دا هغه سمپل فیوچر کې به استعمالیږي، بینګ څه دی دا به کنټینیوس کوم ټینسز دي هغوی کې استعمالیږي، بین دا به پرفیکټ ټینسز کې استعمالیږي. دا و زمونږه لیکچر د اکټیو وایس پیسیو وایس چارټ په متعلق. دې نه بعد کې به مو هر یو ټینس ډیټیل سره سټیپ بای سټیپ زده کوو. امید کوم چې تاسو دغه چارټ ښه غور سره وکسوئ، نو تاسو ته به اکټیو وایس پیسیو وایس کې هیڅ قسم ته مشکلات پیدا نشي. او په اخیره کې زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ او ملګرو سره یې هم شیر کوئ چې هغوی هم ترې فایده واخلي. خپل خیال ساتئ.